قال فاخذني شدان وتوي زیونه ولم فقدتني سینه کې زور راک فقد دې دباو ته اخذ بالیدین حتى بلغ مني الجهد جهد او جهد جهد کوشش جهد برداشت قوت برداشت حتى بلغ مني الجهد که جهد شي زما کوشش آخر تا ورسه یعنی سمره چې میزان ټینګول شو هغه پورې اغزور راک حتى بلغ مني الجهد غايته زما کوشش ورسید آخر او که جهد شي نو حتى بلغ مني الجهد جبريل علیہ السلام زما په دباولو کې آخري کوشش تا ورسید چې سمره دا وسو غیر باندې وکړه نومبی کی دا چې سمره زما وسو هغه مره وکړه او د دیم کې چې سمره دا هغه وسو هغه وکړه جهد مشقت برداشت کردن جهد کوشش کردن مشقت برداشت کولو کې زور رسیدم آخر تا یا اور رسید هغه په مشقت کې د دباولو آخر خپل نو چې سمره ما زما کې کوشش او د برداشت سمره طاقت او هغه ته زور رسیدم یا جبريل علیہ السلام په خپل طاقت کې په خپل زور آزمائے کې آخر ته ورسید نهایت دا به معنا واضح ده چې ما کې څومره برداشت او قوت د تحمل ز اخر هغه ته ورسیدم زیات زور نه راکوي دي نشي کوله اډو کې به مات شي یا وفات او چې هغه ورسید هغه کې چې څومره زور او زور آزمائي کردن جبريل علیہ السلام در زور آزمائی خود بنهایت رسید شمالی اتحاد ولود بھی علیہ السلام از برای شما در فارسی میں دے ہم فامیلی آنا بیدار شوه یو طالب دا غزنی طالب نسی راجب ورد حضل جماعت کنو جماعت که واقعی کنا زور دا صورت دا مسئله خیم و سردکی ونو داسی پده وخو کی وی اما آئے لکه دا سبق ویم و تپکی کم خواهد خیال تلیوی سپکی فکر واو کما تا داسی فکر واو با داسی واو با بلا مغلا دکی داسی کوئی سپکی فکر واو و تم پکی شما در خیال ما در خواب فکر میزنی امام تو مشغول تو بازید و عمر کوهستان کی میری دیگه سادی سے یو جماعت تلالم یو خشتا لگتے او سبق وی ضرب زیدن عمران ضرب زیدن عمران او زد آغا مختا گورو نماوی ما بطو مشغول تو با زید و عمر دو تا تکیور بطو زید و عمر یادے وی خدا نوست دارو بے معنی واضح دا زما قوت برداشت آخر تا ورسید ما چې څومره کوشش په ما کې واغ اخر او کله هغه کوشش دا قوت اخر ته ورسید جبريل علیہ السلام چې په خپل کوشش کې اخر ته رسیدلی نو عالم تباہ کړي فارسلنا علیهم صیحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر د جبريل په یو आवाज ټول جهان مري او جبريل علیہ السلام دومره لوی شکل لري چې دا بر الله بخاری کې حضور مبارک په خپل شکل اتبی چې دی دوزلې لیدلې او دوه ځله په حضور هیبت راغله شپږ سوه وزرې او د جبريل نه لوی مخلوق نشته د عاقلانو کې نو چې جبريل علیہ السلام چې سترګې رب کې رارسي او ټول جهان په یو आवाज تبا کولی شي نو هغه خپل کوشش اخر تر رسېدی په حضور مبارک په ذره ذره نو دې سمانا را چې جبريل در طاقت خود بنهایت خود رسید طاقت جبرائیل خو غیر متناہی است وہ عالم را تمام اتوانت کر با خود با یک آواز خود دا سوال دے نو جواب ملائیان کئی چه جبریل علیہ السلام بے شکا طاقت خودے زیاد تے خدا وقت دے پہ انسانی سیرہ کے راغلے او مقولن او فلسفہ او حکمت تے من تزیع بزی قوم اخذ حکمهم چې څوک د چا په شکل کې سرګن شي دا وی حکم ورته حاصل وي نو دغه وخت د انسان په شکلو نو د انسان قوت مظاهره کړي را
دا ملکی قوت نا ملکی قوت دے دیات دا واقع دا انسان پسیرونو دا انسان امرزوری کاؤ شاہ ولی اللہ سے لکھی یو عالم دے ناستو کتابے کا تپرمکا پروتو ندر ماران کا جگڑو ندر خفت تلاس کا یوی پاکی ملک یو تیو تختے سسات پس یو دو سریر آلا یو توی تازمون زوی وجلے دے بوجود قاضی ایسا زوی خمانا دے وجلے دا معارو کن ویزی سقا باو چستاسو زوی من دے خفل قاضی لے بوجود چه خصاص تارنا کمزی لمبو دے وستر کے پڑھے جبور یوزے دربار تے ورسا یوزے قاضی ناستے دید بارو دعوو کرکے سیب دے سڑی دی مولا بادر زمون زوی وجل دورتو یو سیب مانمی پی جندل چیتے صحابہ دیفا یو سپنگیری عالم ناستو بودا آغتے ہوکا تلاغواتوی دا حدیث ہم دے من تزیع بزی قوم اخذ حکمہ او من تشبہ بقوم فہو منہم دا حدیث دے مت چسو کی قوم سرزان مشابه کی دی دا غی پا حکم کرے نو چی دا پیری دا مار پا شکل سرگن شو نو دی دا قصاص نخلاص کرے دیکھو پیری سکنی شی وجلے نو چی دا مار پا شکل کی وجلے شی بزوی قدر تخلاص شو اوسم دا مسئلہ دا کہ یو سڑی د زمری سرمنا چولے یو یا د سپی یا د شرم خوتو کتاب گور اناسا پہ در باندر ٹھوپ کرے تو یارے دو ٹھوپک در سرو غلط دیتے ہو دا غوینی پیری لکہ پا غیر مانو شکل کرا لکہ سڑی د شپی پا کوٹا دا چاور خیج یا پا دیوال وروڑے دا دو تے دزو آخو بیدا خلق دمان دا غوینی پیری نو جبریل علیہ السلام دے وقت پر شکل دے انسان کیوں نو تزیع بزیہم نو دا دزور آغم رو چسم دا انسان زور ہوئی ویدہ زور راکا سمقا بیراتو اقرا اولولا فقلتو مانا بقارن زلستن کنیم یا سشی اولولم یا سنگ اولولم سنگ مانا دا کیف او سشی اولولم اللذی او زلستن کنیم مانا فیہ زلستن کنیم سشی اولولم سنگ اولولم ما نافیہ ما موصولہ ما استفامیہ فاخذنی دوباریونی ولم فغطنی الثانیہ دیم زلی زور راکا حتی بلغ منی الجہدہ تردی پور چور سی جبریل زما پا زور دباولو کی نہایت پلتا جسم راکا کی زور آغم رہ راکا یا زور سیدم تخپل برداشت کے نہایت خپلتا بے پری خودم راتو اقرا اولولا فقلت مانا بخارن ذلستن کنیم یا سشی اولولم یا سنگل درم دلیونی ولم ثم ارسلنی پری خودم فقال پخپل راتوی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا دریز دلی زوری ولی ورکو فی اول زور دا توجه چی ما طرف تا متوجهش ویم زور دا تخلی یعنی دنیا افکار زان نلرکا دریم زور دا انستا پارو کہ ما سر مناسبت پیداش یا دا اول نشورو کا اول زور دا انستا پارو ویم زور دا تخلی یعنی دنیا دریم دا توجه الالمقصود دا دینا مسئلہ دا معلومی ملیان کہ یو سڑی چالا ادب ورکی کشر دے دے شاگر دے دے نو دریز علاوالا ورکولش زیاد نا دریز پیڑی والش دریز علا پیارا تیرکا تعلیم اور تربیت پر شکر کی اور دا حدیثی دلیل دریو نمازیات نکی دا سفیان وی دا نسبت پیدا کی دو دا پانا یو نسبت نیکاسی دے بل آخری نسبت اتحادی دے دا نسبت پیدا کرو اور نسبت فنائی دا صوفیہ اخبر اصطلاحات دے مدریز علیہ زور ورکا دا دلنے خطری لرکولے او وسوسی لرکولے او ان سیزان سرا پیدا کرو او توجہ پیدا کرو دا سی آیات نازل شو چی دا غدا جواب مشو
ذکا هوی ما انا بقارین نو دی ورته اقرا باسمک ربک الذی خلق. تا اگر چې قارینه خدای د نوم په تبرک او په تعاون او په نصرت سره او په توکل سره لولا خدای متا تخی اقرا باسم ربک الذی خلق. هغه ذات په نوم په استعانه باندې لولا چې کوم ته د عدم نه پیدا کړي دا وبونه داسې خپل سیره درکړي چې د عدم نه وجود تر واستي شي نو یو انسان له وصف د قرائت ورکول شي غیر قاری کول شي لکه معدوم چې وجود تر واستي شي. خلق د جواهر او بظاهر ګران دي د خلق د اعراضونه. نو اقرا باسمک ربک الذی خلق لولا پنوم دا غزاد چې پیدا کول کړی دی هغه من علق د لوتړې واخنه چکا واخنه. اقرا بیا ورته لولا وربک الاکرم ستارم اغلوی دا کرم خاوند الذي علم بالقلم چا په واسطه د قلم تعلیم ورکي او علم الانسان ما لم يعلم انسان ته غشيان فودل دي چې هغه ته نو معلوم. قلم کې څه ته اشاره ده او ما لم يعلم کې قلم کې دوه خبرو ته اشاره ده. یو خدای حضور د معنا به قارین زمنن جواب دي چې قلم ډکه خالی وي کای قلم پیژنه او خدای منبع د علوم او مظهر د علوم ګرځول دي او ذریعہ د نشر اشاعت د علوم ما ذات چې قلم ذریعہ د علوم او منبع د علوم ګرځول شي نو تا نشي ګرځول چې قلم نه د علمونو کارونه لري نو تا نه د علمونو کارونه استیش قلم نه حکم نه وین د معنا به قارین جواب دی چې د خدای تعلیم په دوه واسطو ده. دا دغه جمله کې راغله یو علم د اسباب په طریقه سره د آلات سکول کې به داخل شي مدرسه کې به داخل شي قلم براواله دوات براواله لیکل بکه او کله علم برای راست کیږي بغیر د واسطه د آلات او د اسباب. علم بالقلم خدای دنیا کې تعلیم د قلم په واسطه خور کړی دی. وعلم الانسان ما لم يعلم او کله په لدنی طریقې سره داغي په دماغ کې اچي برای راست بغیر د واسطه د قلم نه. نو کته قلم په دنیا کې نه دی ګرځولې ما انا بقارین د چا شاګرد دي نه کړی کتاب دې نه ویلې معلم الانسان ما لم يعلم کې به داخل شي تا ته بداس علوم خي چې ابا کسبني علوم لدنی. علوم دو قسم علوم اکتسابی او علوم لدنی. علوم علم بالقلم علوم اکتسابی شو چې په واسطه تحصیل ذکی مدارس او د خط او کتابت او کتاب او د شاګرد او دغه علوم دي چې بغیر د واسطه د شاګرد او د کتابت د خدای پاک واچي واتیناهم من لدنا علما. نو کته قلم او کتابت او مدرسه نه ویلې نو په دې دیم کې خدا خلې کنه علم الانسان ما لم يعلم. یہ قلم گفتہ کہ من شاہد احانت قلم کا شراب جنت میں رسان قلم خو بادشاہ ہے او ضمناً تاسو تم ہدایت شو گونے چیزا قلم نہ کاروانے اصلا چیزا علوم لدنیو پہ انتظار کی اگر چاہتا ہے لکھی گی کار پاکانا قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر خبا لفظان یاونه خسم را فرد شیر زمری تا یا شیر پایو تا نوی کار پاکان لا قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و نتا دا علوم لدنیا پہ انتظار مکے گا لکه دا امی سڑی چه دش پہ تحجد کی نو پدرے مشپد معراج پہ انتظار کی نار کی نو علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. داغ خدای داغ لوی ذات په استعانت او په امداد غستو سره لولا چې کوم انسان ته قلم تعلیم ورکي او به قلم تعلیم ورکي نو کته ځان د قلم په شان غني نو خدای قلم منبع د علوم ګرځول دا تام منبع د علوم ګرځي او کله بغیر د واسطه د قلم نه خدای علوم خیسره دي حیوانات د جن چل چا خودل مرتبه کنه په وحی فطری سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بخاری کتاب التفسیر کې بدل راشي خلق الانعام وهداها لمراتها
دا زناور حیوانات خدای پیدا کړی او د جن چلے ورته خودلې د شاتو مچې څنګه مزیدار شاتو غبین جوړ او ستا لیو صدا دغه اسن آشنا چې حیران نشه ته خدای د دې سکول کې سبق ویلې د روس کې دا ورته چا خودلې نو چې حیوان ته د جن چل خي او داسې چل چې چاته پکې په جن کې محتاج نه دی نه چنچا ټپس ته محتاج دی چې سبق دې زده او نه ټپس کار مته او نه ګیدړ شرم مخته او نه شرم مسماري هر سره هر حیوان په خپل جن باندې پورا دی چې څه ضرورت دي خدای ورته خودلې نو چې حیوانات ته خدای لدني علوم ورکول شي نو تاسو ورکول شي نو علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا قلم علم د نبی زدانو دا دیم بدر تخدای درکې نو اقرا وایا نو د حضور دا کله مبارک آیاتونه رااله چې د حضور د معنا بقارن جواب او تسلی شو نو چې دی وې فرج بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو سره د آیاتونو د حضور مبارک کورتا يرجو فؤادو چې را پیدا یستره بو ويتحرك را پیدا دگید وزید فؤاده فؤاد نره پرده د زړه ته وای نظر پرده را پیدل فضلت مات شو یرجفو یسترمو یرجفو یتحرک فدخل على خدیجه بنت خویلد چراغ خدیجه بنت کراوه خدیجه مشر بیبی دا رضی الله عنها د 500 کال عمر کې کړه د کونډه بیبی وا دا وخت د سید الکائنات عمر 50 کال وی خدمت د اسلام کړو او به اندازي او خيار او سیدۃ العرب د نبی کریم اولاد ټول د بیبی نه دی یو زوی ابراهیم ادم علی قبطی نه او باقي ټول اولاد سلور نوریان او دو زامن دا د بیبی اولاد مشر لوري زینب دیمه رقیه دریم ام کلثوم سلورم فاطمه الزهرا او مشر زوی قاسم دیم عبدالله چاہتا بے طیب به او دریم ابراهیم په مدینه منوره کې پیدا شوه او دا نور ټول په مکه مکرمه کې نه نبوت ته مخکې زامن کوچنی وفات دي او لوریان لوی واده شوی وفات دي او یو لوته پاتې و چې هغه صدا پاسه شو پنځم میاشتې پس وفات شو پنځم میاشتې دوی شو فاطمه الزهرا د حضور مبارک ټول نسب د فاطمه الزهرا راغله نو خدیجه بیبي په دې اعتبار افضل د نساء د امت چې خدمت رسول الله کړل دي د غربت او د شدت په حالت خپل مال په قرباني کړل او د لوی ریخ او الله چې خزو خياري عادت تسلی زی تسلی باندې څه تکلیف راشي صدقې نو خيار خزه خاون له تسلی ورکړي او دا ډېرې کمی نو خدیجه بیبي د قشان له تسلی زی نو چې خدیجه بنت خویلد ابن دا کړه فقال هغه ته وای د مخکنه زملونی کمبل لا باندې واچو صادر را باندې واچو د سار او زماله غټ کمبل او صادر ته زملونی یعنی استرونی پټ مې کې په برستن کې یا په کمبل کې یخنی پر اعلی په حضور ځکه چې هغه وخت په خولې رااله او خلو سره مساماتونه خلو سينو دا سوري کولوش نو چې هوا په لګي نو ډېر یې خلګي کستا سو خیالي په سړي چې خپل راشي د تبه او ته په تلار شي خپل ته وچش نو دا بدن ډېر یخ شي به دګي ځکه هغه هوا ونه نوځي په دې مساماتو کې نو د یخنه نه متاثر کیږي ډېر حضور خدرو مين نه راغی دا غرم دا ټوله قصه په غرو شو او چې راتونو یخ هوا په مکه مکرمه کې او مکه مکرمه کې هوا وی ځکه کوړی علاقه ده نو چې راغی دګید را پیدا یارجو په وادو زړه را پیدا نو زړه را پیدا سره ټول بدن لپی دغه محل احساسات زړه ده چې زړه خوشاله شي بدن خوشاله او چې زړه خپه ټول بدن خپه نو زملونی استاد سے منتبه یا خدیجه زملونی یا حبیبا دسرونی یا ایها المدثر
یا ایها المزمل یوم عراف او دا طالبانو سوال لے چی زملونی وی دا صیغه دا امر حاضر جمع مذکر دا او دی خطاب خدیجة الکبرى تکی زملینی پکار دی صیغه دا صرف نزملونی یعنی خطاب واحد مؤنث حاضر تا پکار زمل زملا زملو زملی زملا زملنا زملینی ما پت کا پکمبل کے دیوی زملونی ما پت کے تاسو پکمبل کے دا خو صیغه جمع مذکر دا او خطاب واحد مؤنث تا دے نو علماء ممکن ہے چاہا وقت نور کسانمو نو جمع پہ اعتبار دا حاضرین و سرویل دا نبی دا لولیان مبارک کی دی نور دی ما شمان دی و زملونی ما ٹول پکمبل کے پٹ کے بال بچتا وی و بی پیتا ظاہر دا چه حضور مبارک صیغه دا جمع ادمن استعمال کرده با محاور عربی آئی کے لحاظ دا تشریف لے آئے تاسو تشریف روڑے عربی کی مئی تفضلو مہربانیو کی مہربانی کنے بنو شیب بخورے او پختانو حجت ہوئی کینا عرب شا اب بعض قبائلو کی چوئی پکھٹ کینا کنا وی پکھٹ کو ناٹیو لگاو گنا دے دیکھے ذرا گانے تناستم یوزل میں گنا پڑا گانے والا تو الارم شا استاد یو سوی ملے بوت کوتا مورے نا جوڑا پختونو دا قبائل نمی نالو وی علا استاد بلا پہ غروا بیمری بلے دم توی تو دم دیوائے گا نا دم دورت وی علا استاد بلا پہ غروا بیمری مورتے ابیوی او دے تلاوت تے بلائے او ویناتے غرول وی بعد اگر خلق چی کنا اخیار ناغی امیشہ الفاظ دا ادب و دا احترام استعمال عربو کی یو بلتنم نالی یا با الفظل یا با فلان لکا مارتا بادام گل پلارو یا با فلان یا با صفان یا ام صفان وی زملونی زملونی ما بانے کمبل واچا مجھے ڈامپ لے ما بانے کمبل واچے پٹ میں دا چی غدا جمعی دا با احترام لفظ دیسی سوچاتا وی فزملوه اغیب کمبل واچے دوریان مبارکی بمی خدیجة الکبرى ناول خو رپیده دا غو نو حتی ذهبان فرعو چه اثر دا یری تلار یعنی اگا یخوار لار بستن که گرم شو ساسوت شو ستاسو پر استلاک فقال خدیجة اس خدیجی بی بی تعلوی واخبرها الخبر او قصه ورطا طول اوکلا ورطا داوی لقد خشیتو علی نفسی ما سرخو یرا شو تخبل ذات یعنی دا تکلیف دا حلاک فقالت خدیجة بی بیوی قربان کلا والله نقسم پخده پرواملنا ما یخزیک اللہ آبادا تا هرگز رسواقین خده پاک تابانی با تکلیف نوالی انکا لتصل الرحم ترشت داران و سرسل رحمی کے وتصل تحمل القلب او بوجل سڑے پا سر اچھتے یعنی ناکس پا سرطین داد کے وتکسب المعدوم او کسب پیدا کے آگا کس سڑی لرا چاہ سر دا کسب طاقت نہیں بوج دا بوجل پا سر اچھتے ناکس پا لرا کسب پیدا کے معدوم و معدم فقیر توی تکسب المعدم فقیر سڑی بے کسب لرا کسب پیدا کے وتقر زیف او ململ ملمستیا کے قرا ملمستیا توی او قرا جمع دا قریه دا کلو توی او قرا شا توی مارتا دا حب دا مقامات یوزلی و قصیدن میلیو دا پنزم مقامه جوابی بردی لی جوزر والی شوزر وحرمت الشیخ الذي السل قرا وعصص المحجوج في ام القرى ما عندنا لتاريخ إذا سوى المناخ في المناخ والزرق وكيف يخري من نفى عنه الكرى تونبر عزومه لمنبر وقرام لا قرى كلي قرام المستيا ويتخرج تم الملم المستيا وركذا لوي أخلاق حميدة لي
طول دنیا کی مسلم دی تبع دا ملم احترام کر وتعین علی نوائب الحق تمداد کے پا حوادثات و حقو کی اگا حوادث اسمانی چی دا حق دا طرفی او اگا حوادث چی پا اختیار دا عبد کنی چا کور پروزی چا بانی زلزل راشی چا کرمونیوشی دیتا نوائب الحق وی اگا حوادث چی دا حق دا طرفی اگا حوادث چی دا انسان پا کی اختیار او دخل نی تا غی کی امداد کے یو سڑی پخپلا جواری کی ورس تباہ کی شراب کی ارس خراب کی پودری کی ارس خراب کی ایتا نوائب الحق نوی نوائب الحق اسمانی آفتون حضور پاک وی یارا شاپا ماخ دادا سنا یاری دادا اگا وقت کیفیت بیانی چی مالا دمر زور راک چی ما سارا یارا شوا دا مرخ پل مسیغن ماضی استعمال کرے دا مزارے نو اصوب چی دلتا خشت پا مانا دا مزارے کری نو دا آئندہ تکالیف و نزیارے گا تحمل دا رسالت و ادا دا پیغام دا خدای دا حکران کار دے پا دیلار کے خدیر تکلیف نرازے ناغن تسلے دا پاروی قربان دا سخ کل صفتون و خیر مالک تخدیر تکلیف نرازے دو خبر تخیال لارے بعض انگریزان خمردار دے یہودیان کہ حضور مبارک تا پہ ابتدا دا نبوت کے شک و پخپل نبوت کے ذکوی ما سارا یارا شا پخپل ذات ای کتابون گورے لندن کی اوزے جو کرے باہر دا خارا ای تا نو سوک نکلے نائی کہ عربی تعلیم کئی دا کتابون دا حادث و دا فقہ دا مذہبون گورے چی چا باندے پکم دے کے زد سے پیدا کر دغی علوم و تاریخ کے شراق وی اور دغی ملا تاریخ مستشرق وی جامعیم دا عرب و ارواحون دے اور سجدہ کئی دا سی دا حادث و کتابون اشتا مخطوطات چی دلتا مسلمانان و سرنشت آغی پیدا کرد دا خپل استعماری اغراض دا پار دا خپل تجسس جواسوسی دا پار ناغوی دا دی جواب دا دی چی حضور مبارک یرف علامہ دا یقین وی یو سیس سوی تا یقینا حاصل شنو تکلیف محسوس ہے او یارا دا سی غدا مازی دا ما سر داغی وزی یارا شو چی مالی دم رزور راکا چی ماوی مرنشم دا یارا پی خدای والی اچول یو خو پیغمبران دا عالم غیب ندی دا ارسل مخینا خو ندی خبر چی ملیکی ورتسوی یا وحی راشنو علی پی خبر شی خدا تبعیسی دی ابراہیم علیہ السلام چی ملمنو تا ڈوڑے کی خود فلما را ایدیهم لا تصلو الیہم نکرهم وعوجس منهم خیفا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط یانا پیرانا کن نو خبر چی دا سوک دی تمنستا قرآن موسیٰ علیہ السلام تحوی والق ما فی یمینک تلقف ما سنعون او ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون من نیکڑے ذکر مارنا طبیعرا او تخبلا ندا سیزونا پی خدیرا ولی دا یو تقاضا دا بشریت تا او دا عبدیت بشرو عبادو دا طبعی امور دی ما سارا یارا شوا چی دم رزور راک چیز مرن نشد لیکن ابراہیم علیہ السلام پیغمبر مانے کنا خوف پی را رہے او موسیٰ علیہ السلام پیغمبر مانے کنا خوف پی را رہے بیم بر دخدے یو عجیب رازی دا بناوٹی جعلی سڑی و دا حقیقی دا فرقی کہ بناوٹی سڑی باندی یارا و دا غن راز دکا پخپلا کئی او حقیقی سڑی باندی کہ حقیقی او واقعہ پیخش یو سڑی رامن لکی کمیسی اشلیدر دی قولی تیزی پینسی اشلید او ایمار او بل سڑی اسی بناوٹی جوڑ کی بناوٹی و حقیقی کی بفرقی یو سڑی پرشتی از دوی مرشی و دا شیاغ جڑا یو شانتی او یو سڑی لڈراما کی جاڑی اغا بل شانتی گل دا نخی گل پا کاغذ جوڑ شوی پشان دا حقیقی گل خونگر دے عربی کی یو شیر دے کدام یاد کما دا خپل استاد نوری بلا اذا اشتبکت دموعا فی خدود تبین من بکا عمن تباکا اذا اشتبکت دموعا فی خدود چی جال جوڑ کی اوخ کی پا مخ کے لارے جوڑی کی دم روخ کی دو بیدی چی مخید اللہ زخمی کو لارے پاکی جوڑے شوئے اذا اشتبکت دموعا فی خدود تبین من بکا عمن تباکا
دا پتو لگی چې دا سړی پر اشتیاجاړي کې متباکی دی باقی حقیقی جڑا کون کی متوجہ نو چې اوخ کې په بناوټي جڑا کې پلا اوخ کو لغلار نه جوړيږي لا يرح علامه د یقین دا چې چا سیوشي نه دي نو واقعي غیري دا پکې رازم دی چې خدای د یاره سبب د شهرت ګرځي ځکه خدیجه بي سره فکر شو خدیجه بي د ترزویله بوتلره امر د حضور خدای سرګند نو کله بعض واقعات سبب د تشهیر ګرځاو خدای پاک خدیجه بي سره فکر شو ورقه بوزوس ورقه ورته سوې لا ورستو بنه ټلې راته واله نو دشتبکت دمون فی حدود تبین من بکا من تباک وی عاشقان ناسی علامت پسر رنگ زرد و آه سرد و چشمتا نشوادی ورطی پکتل آجا خدیجه بی بی والا ورطوان خدیجه بی بی نا حضور تسلی نه غسته آگا خپل اظهار دا همدارده که دیو عالم زوی مرشی لاره وی مرد توی قربان دا خدای دا طرف مقرر دارم ولی دا آگا یقین ندیسا توی خدای بدا سے فیصله کرے سید دا خدای دا طرف مرک حق تے ولی دا آگا پدے کی شک تیسا دا دا خپل همدارده اظهاری نو خدیجه بی بی دا چسوئی دا د خپل همدردی اظهار کی د سید الکائنات سره دا څنګه چې حضور د دې تسلی ته محتاج دی